وطن جوړیږي، حکومت جوړیږي، هر یو کار کیږي، د هغې دپاره د ډېرو غټو قربانو ضرورت دی. دا منزل په یوازې نه کیږي. که موږ لاول سوچ وکړو د دې د مستقبل لپاره د شیرپاو د زیم د دې خلکو دغه عزت او د هر څه دپاره که موږ وګورو، زموږ دپاره بیا جناب شهید وطن حیات محمد خان شیرپاو صاحب چې کومه قرباني ورکړې وه، هغه موږ او تاسو ته تاریخ ګواه دی. دا ډېره غټه قرباني ده. بیا د هغې نه پس په موږ باندې چې هغه ظالمانو زموږ نه واغستی کړو، د هغې سوچ غلط و، د هغې نظریات هر یو څیز غلط و. هغوی ویل چې چا زه شهید وطن حیات محمد خان شیرپاو صاحب خو موږ د دې شیرپاو او د دې سیاست نه لر کو دا خلک دا غریب پولیس دا به چې کوم دی مایوسه پاتې شي. خو بیا مایوسه پاتې نه شو. زه هغه ترهدرو ته ویم چې ته نن هم مایوسه یې، د هغې نفس هغه قرباني هغه پټکې او زمونږ او ستاسو د بچو د مستقبل لپاره زمونږ مشر جناب افتاب احمد خان شیرپاو صاحب راواغسته. دا ډېر ګران کار دی چې یو سړی کله د کور مشري نشي کولی. تاسو سوچ وکړئ، بیا د دومره قام زمونږ د دې دومره د شیرپاو د دې علاقې مشري کول هغه سخت و. په هغه وخت کې چې دماکې دي هغې راواغسته هغه فټکې او ستاسو زمونږ دپاره بیا هم چې په هغې کې مې سختې تېرې شوي دي نو هغه د چا نه پټې نه دي. که مونږ وګورو په سټیشن کې دا د اورېدو ډېرې اسانې خبرې دي، خو چې چا څه وشي دا ډېرې ګرانې خبرې دي. کله چې په چا سخته راشي دومره لرې تښتي چې تاسو خلک لیدلي دي. خو بیا هم په هغه سختو کې مونږ افتاب جناب احمد خان شیرپاو صاحب، جناب سکندر حیات خان شیرپاو صاحب مایوسه پرېښي نه. مونږ یې هغه غلطو خلکو له نه ورکړي چې زمونږ سوچ، زمونږ فکر، زمونږ خیال یا زمونږ د بله لاره باندې کړي. بیا هم زمونږ سره کلک په کلک ولاړو. کله چې تیر شوی الیکشن و، خاص کر د ځوانانو نه ګیله کوو چې هر ځوان به ویل د تبدیلۍ په نوم یو پارټي راغله، چېرې موږ به تبدیلي راوړو، موږ به چې کوم دی 1 کروڑ نوکرۍ ورکوو، څه تقریبا 50,000 کورونه. نن خبره ډېره ښکاره ده. وخت هم ورسره و، وزیر اعظم هم ورسره وه، د صوبې په ټول وطن چې کوم دی حکومت و، د نورو پارټو هم تېر شوی، نه هغه تبدیلي راغله، نه د ځوانانو هغه ارمان پوره شو. هغه ځوانان هم مایوسه، هغه مشران هم مایوسه، هغه هر سړی د دې علاقې د هغه څیزونو نه مهرونه به پاتې شو چې د کومو خلکو ضرورت و دلته مونږ ته دلته ډېر ضرورتونه وو. دلته د سکول ضرورت شته، دلته د یونیورسټۍ ضرورت شته. خو تېر شوی چې کوم 15 کاله وو او په هغې کې هغوی موږ کوم مایوسه فریغي، نو هغه تاریخ هم ګواه دی او دا تاریخ هم ګواه دی. اوس خبره ډېره ښکاره ده چې کله د مشري به په هغې کې چې کوم هغه خدمت کړی دی هغه هم د چا نه پټ نه دی. ملګرو، خو زه تاسو سره خبرې کوم د مشر په دغه باندې لایق د کشر ډېرې قربانۍ دي. په موږ باندې یوه ذمهواري شته. موږ چې کله د هغه مټې جوړې شو، موږ تر خپله ګټه ترلاسه کړې نه، که موږ څه غواړو نه میلاوېږي. موږ سره موقع شته، موږ سره ټایم شته، موږ سره تقریبا 129 ورځې تقریبا پاتې دي. په دې 29 ورځو کې به موږ داسې جدوجهد کوو چې کوم تېر شوي 15 کاله دي او راتلونکي 15 کاله دي بیا به موږ باندې څوک مشري کوي، د هغې شناخت به کوو او هغه به موږ څنګه کوو؟ د اوټ په ذریعه. موږ ته چې د اوټ کله پرچې میلاو شي، دا موږ ته یو سپکه پاڼه ښکاري، دا ډېر اهمیت لري. عزتمندو، په دې باندې تاسو د 15 کالو بیا د چا شناخت کوئ چې 15 کاله به هغه په موږ باندې مشر وي.
هغه خوښه ده چې کوم 15 کاله تیر شو خو نه مخکې چې څنګه د جناب ابطال احمد خان شیرپاو صاحب جناب سکندر حیات خان شیرپاو صاحب مشري وه خلک هم خوشحاله وو مهنګایي نه وه روډ هم ټیک وو ګیس هم ټیک وو هر یو څیز ټیک وو اوس ډېر مختصر ټیم دی تقریبا 29 ورځې دي په دې 29 ورځو کې ذاکر لالا مشاري کوي ځکه چې ټایم کم دي په دې 29 ورځو کې موږ له کم محنت پکار دی دا محنت پکار دی عزتمندو مشرانو چې موږ کینو خپل کشران پوه کړو چې موږ په غلطه لار خلکو روان کړي دا پیره به انشاءالله بیا دې مشر ته دا مشري دا پټکې ورپسې کوو او د دې علاقې خدمت به کوي که خیري مخکې هم چې څنګه کړی اوس هم کوي کلی په کلی کور په کور خپلو بچو ته دا نصیحت چې بھائی دا یوه پارټي ده زموږ ده قومي وطن پارټي چې دا په زموږ زیم هوارو ته داسې کتلي دي لکه د خپلو بچو په موږ باندې دا بالکل د دې پارټۍ فرض جوړېږي چې موږ کم از کم زیم هوارې دومره یو لیډ ورکړو چې دې خان ته هم پته ولګېږي چې دا بالکل هغه خلک دی چې زما د بچو په شان ته دی خو چې کله موږ دا اختیار ورکړو کله که خیر مینه جوړ شي دا هر څه زموږ دي او موږ ته ډېر